والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. دا باب دے کے سب بیانیگی، دے کے دا خبر بیانیگی چه دا انصار سر محبت دا دا ایمان علامه دا. علامت الایمان، علامه دا ایمان حب الانصار، دا انصار سر محبت کول دی. دے باب کے درے خبرو تا خیال کوئی. اول دعوه دا باب صدا، دویم غرض پا دے دعوه کی صدے، او دریم شرح دا باب او مناسبت دا باب سابق سرا. اول بحث دعوت امام بخاری رحمہ اللہ دے باب کی. د ایمان د یو خصلت علامه بیانای چې هغه د انصارو سره محبت کول دي. غرض په دې دعوه کې رد په مرجع او متکلمینو په دې طریقې سره چې د انصارو سره محبت کول د ایمان علامه ده، او بنا د علامو په خصلتونو په خصالو. نو ایمان ذو خصالن شو او ذو خصالن مرکبی. نو رد په مرجع او متکلمینو راغی چې هغوی ایمان مرکب نه ګڼي، او رد په معتزله او خوارجو راغی چې هغه د زیادت او د نقصان قائل نه دي. دا د عام شارحینو رایه ده. دویم رایه د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله ده. هغه وی غرض د امام بخاری رحمه الله ترغیب ورکوي مسلمان ته په کولو د دې کار چې هغه محبت دی د انصارو سره. دریم د مولانا زکریا رحمه الله رایه ده. اوی غرض د امام بخاری رحمه الله دفع د توهم د انحصار د خصال د ایمان په پنځو کې کم توهم چې ناشی دی د حدیث د ابن عمر نه چې بنی الاسلام علی خمسین. مناسبت د دې باب مخ کې باب سره سره مخ کې باب کې داو چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت ایمان دی، او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت پیدا شو نو ایمان کې به د خوږوالی پیدا شي. ورپسې باب کې خوږوالی د ایمانو چې ایمان کې د خوږوالی راشي، دا به د څه نه معلومیږي؟ دا به د دې نه معلومیږي چې د کومو خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسبتي د هغې خلکو سره به د محبتي چې هغه انصاري. هلکه تاسو به پوه شئ انصارو سره به د ولې محبتي؟ ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسبت. دویم مناسبت داره چې مخکې د خوږوالي د ایمان بیانو
چې خوږوالی د ایمان کې کله راځي. هلکه هر سړی به وایي زما ایمان کې خوږوالی دی، خوږوالی خو کیفیت دی او کیفیت خو موږ له په نظر نه راځي. موږ به څه پوهېږو چې د دې سړي په ایمان کې خوږوالی شته او د دې سړي په ایمان کې خوږوالی نشته. نو دې باب کې علامه د خوږوالي ذکر کوي. د ایمان د خوږوالي علامه دا ده چې د انصارو سره به د محبت دي، ځکه نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هلکه تاسو به پوه شئ نو چې د انصارو سره د محبت وي نو ایمان کې به د خوږوالی، او که بغض دي نو ایمان کې به د خوږوالی نه وي. دیم شرح د باب علامت الایمان حب الانصار. باب کې د علامه لفظ راغی او حدیث کې د آیت لفظ راځي، نو دا باب تفسیر د لفظ د حدیث شه چې آیت په معنا د علامه سره، آیت په معنا د قرآنی آیت سره نه دی ګورئ. باب کې ځکه علامه لفظ ذکر کا آیت الایمان ونه ویلې. دلته به په تاسو یو اعتراض وارد شي، هغه دا دی چې علامه د ایمان د انصارو سره محبت دی. دې څه بیانوي؟ دې خو ترکیب د ایمان بیانوي چې ایمان علامه لري. صحیح شو؟ او کم شی چې علامه لري هغه مرکبي، ایمان مرکب شو. او دا خبره ټیک نه ده. ولی؟ ځکه علامه خو د ذل علامین غیری خارجي، نو د خارج شي په ترکیب باندې خو د ایمان کې ترکیب نه ثابتېږي کنه. هلکه تاسو ته ما یوه خبره وکړه چې علامه د ایمان بیانوي چې حب د انصار دی، او علامه بنا ده په خصلت باندې. نو ایمان ذو علائم شه، نو معنا ذو خصائل شه. تاسو خبره پوه شئ نو جواب وشو. علامه خو د ذل علامین غیر ده، خو خصلت خو غیر د مرکب نه نه دی کنه. یو جواب. دویم جواب دا دی چې امام بخاری رحمه الله ډېرې باریکې طریقې سره زیادت او نقصان ثابت دی چې علامه خو به ذل علامې دالی، علامه دالی، او دا د علامه دلالت په ذل علامه، بعضی علامه دلالت په ذل علامه قلیلی، او د بعضی علامه دلالت په ذل علامه کثیری. نو د علامه په دلالت په ذل علامه کې زیادت او نقصان شته کنه، قلت او کثرت په کې راځي. ایمان کې زیادت او نقصان راځي. هلکه تاسو خبره پوه شئ. ډېرې باریکې طریقې سره چې ثابت کړ زیادت د ایمان او نقصان د ایمان. ورپسې وایه کنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بعد الأنصار. ابو الولید د امام بخاری استاد څوک دی؟ ابو الولید هشام ابن عبد الملک الطیالیسی. طیالیسی ورته ځکه وایي ټوپی به یې خرڅولې. تاسې په خبره پوه شئ څه به یې خرڅول؟ ټوپی. طیلسان ټوپی ته وایي. ابو داود هم یو محدث و ابو داود طیالیسی، هغه به هم ټوپی خرڅولې. صحیح ده. څومره محدثین او عالمان چې تیر شوي هغوی به یو څه خرڅول، او زمونږ د دیوبند کابرین او زمونږ بدنصیبي زمونږ د ملایانو دا چې مونږ پسې خرڅولو شرمېږو. شرمېږو که نه شرمېږو؟
زمونږ ناظم صاحب دکان کړی خپله پکې نه کیني شرمېږي هلکه دا خو د شرم خبره ده تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا ډېره بهتره خبره تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ موږ ته دا د شان سپکاوی ښکاري چې زه به څنګه وچولې خرڅوم یا به وږې خرڅوم او دا ډېره بهتره خبره ده شعبہ ابن الحجاج امیر المومنین په الحدیث دی او عبدالله ابن جبر دام ثقه دی دا ټول ثقات دي قال سمعت انس ابن مالک انس ابن مالک نه مې اورېدلي دي عن النبي صلی الله علیه وسلم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیت الایمان علامت ایمان حب الانصار د انصار سره محبت کول دي و آیت النفاق او د نفاق د منافقت نه بغض الانصار د انصار سره بغض کول آیت نخی تم وی او د قرآن آیت تم وی دلته ته نخ مراد ده آیت په اصل کې آیاتونو یا متحرک ما قبل مفتوح پالب بدل شنو آیت د ایمان نخ د انصار سره محبت کول انصار جمع د ناصر ده لکه اصحاب چې جمع د صاحب ده یا انصار جمع د نصیر ده لکه اشراف چې جمع د شریف ده نصیر یا ناصر مرګری ته وای انصار مرګرو ته وای مدد کوونکو ته انصارو نه څوک مراد دي انصارو نه د اوس او خزرج قبیله مراد دي او دې کې زیلی چې څومره شاخونه دي ټول مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورتلو نه مخکې د مدینې نوم یثرب او د انصار نوم بنو قیله و بنو قیله قیله د دې مور و چرته پخوا وختونو کې لکه پښتانه د مور په نوم یادېږي پښتانه د چا زامن دي وی انای نوم مې اورېدلی دی پښتانه د وی انای او د وی انای د دې دوه ښځو زامن هلکه تاسو به پوه نه شئ اورېدلي م دي دقه شان انصار د قیلې زامنو بنو قیله به یې ورته ویلې بنو قیله صحیح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی د یثرب نوم مدینه شو او د بنو قیله نوم انصار شو قرآن کریم کې ورته څو کرته انصار ویل شوي من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان الذين آووا ونصروا وآیت النفاق دا نفاق نه بغض الانصار د انصار سره بغض کول نو د انصار سره مینا کول دا د ایمان حصہ ده او د ایمان علامه ده اعتراض بوارج چې د مهاجرینو سره مینا کول دا چی دی اخو ثابت نشو تاسو به جواب وکړئ چې انصار سره مینا کول دا د ایمان حصہ ده ولی ځکه د مهاجرینو سره مدد کړي چې د مهاجرینو د مدد د وجه نه انصار ته دا مرتبه میلاو ده نو هغوی ته بطریق الاولا ثابت چې حکم ادنا ته ثابت شنو اعلا ته بطریق الاولا ثابت
انصار ته دا اعزاز ملاو دی چې د دوی اولاد ته هم انصار وایي تر اوسه پورې، او د مهاجرین او اولاد ته مهاجرین نه وایي، د دې بچو ته انصار وایي. بیا به اعتراض وارد شي چې صحابه په خپلو منځونو کې اختلافات کړي دي، نو د انصارو سره بغض شوی، لکه د علي رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه زمانه کې چې اختلاف و، نو انصار د علي رضی الله عنه سره او د معاویه سره، نو بغض د انصار راغلی کنه یو دربلا، او بغض د انصارو دا خو منافقت دی که. تاسو به جواب وکړئ چې د انصارو سره بغض دا منافقت دی، من حیث انهم انصار، د دې حیثیت نه چې دا انصار دي. کافر ور سره بغض او يهوديانو ولې کاو چې دا غم منګ لراوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه، نو د دې حیثیت نه ور سره بغض کاو چې دا انصار دي. په خپل منځونو کې چې اختلافات نو د دې حیثیت نه نو چې دا انصار دي، بلکې د دې حیثیت نو چې یو اختلاف او اجتهادي. هلکه تاسو په پوه شئ کې صحیح شو. د عالم سره د بغضی د دې وجه نه چې دا عالم دی نو دا سخت جرم دی، من حیث انه عالم، دا عالم دی او د رسول الله وارث دی. او که د دې حیثیت نه دی ور سره بغضی چې دا مې تربور دی او د پولی پټی خبره مې دا ور سره، یا د زما پلار د پلار سره وران دی، نو دا خو څه بده خبره نه ده، دا خو یو امر طبیعي دی. تاسو په خبره پوه شئ که په پوه نه شئ. د عالمانو سره بغض ښه خبره ده که بده ده؟ بده ده، خو من حیث انه عالم، چې د دې حیثیت نه څوک بغض کوي چې دا عالم دی. او که د سیاسي اختلاف د وجې نه د عالم سره څوک بغض کوي، او یا د ذاتي اختلاف د وجې نه کوي، یا د دنیوي منفعت د وجې نه کوي چې هغه عالم د دنیوي منفعت خراب کړی دی، پراپټۍ کې ته روپۍ وړي دي، او یا ته مزاربت کې پیسې اخیستې دي او هغه خرابې کړي او دی ورسره بغض کوي، او موږ وایو چې کافر شوت، موږ څه وایو؟ کافر شوت. دا قاضي ثناء الله پانیپتی رحمه الله یو کتاب لیکلی ما لا بد منه، د تبلیغي مدرسو کې ویل کېږي، پارسای کې دی. چا ویلی تاسو کې؟ ما لا بد تبلیغي مدرسو کې چا ولې درجې نه دي ویلي؟ ما لا بد منه، هغه کې چې هر څه خبره وای دا خبره داسې ده وای، په دې خبره باندې سړی کافر شوا ده، کافر کېږي. نو موږ ضرورت وی دي هلکه موږ مولا پراپټۍ کې چانه روپۍ وتښتوي، هغه عام سړی راپاڅي کې مجبور شي مولې له کنځري وکړه، موږ نور مولین راپاڅېږو چې کافر شي. هلکه لږ خو تپوس وکړه، غریب نه پیسې وړي دي مولا خربانې کړی دی. تاسې پې پوه شئ د سیاست وخت کې هم دغسې وټونو ټیم کې هغوی خپل کار کوي او زمونږ مولین څه کوي، موږ وایي پلانکې کافر شه او ښځه پې طلاقه ده چې د علماو بېعزتي څوک کوي. هلکه بېعزتي نه که وټ نه ورکوي، که مولالی ورکوي او که بل چالی ورکوي نو خیر دی، په دې کافر کېږي چې بل چالی ورکړي. بیا خو دا کافران ډېر دي دلته که مسلمانان ډېر دي، بیا خو دا ټول کافران شو. او دې کافرانو سره خو دا مولیان بیا کینی که نه، بیا ورسره اتحاد هم وکړي، که کافر کېږي نو بیا خو داسې ده که نه ده؟ تاسې په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو دا کفر هله کېږي چې د عالم سره د دې حیثیت نه چې دا عالم دی بغض کوي، د انصار سره بغض د دې حیثیت نه کوي چې دا انصار دي، نه د دې حیثیت نه چې دوی سره ذاتي خبرې دي. ښه د صحابه کرامو اختلاف څنګه و؟ دا اجتهادي و. علی رضی الله تعالی عنہ به فرمایل اخواننا بغوا علینا، زمونږ ورونه دي او په مونږ یې بغاوت کړی. د معاویه رضی الله عنہ د علی رضی الله عنہ جنګ و، ډېر کسان پکې شهیدان شو. هغه به سړی راولېږه د دې مړو باره کې به د علي رضی الله عنه د مسلو تپوسونه کول. دا ذاتي اختلاف و. ذاتي اختلاف کې څوک داسې کوي چې د مسلو تپوس به د هغه راکوو چې دا شهید داسې دی، څه ورسره وکړو؟ اجتهاد و دواړو ته خدای ثواب ورکوي. موږ دا رایه ده او د جمهور اهل سنت والجماعت چې دا اجتهادي خطا وه،
علی رضی اللہ عنہ مجتہد مصیب ماجور باجرین دے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد مختی ماجور باجرین واحدین دے اگر تب ہم خدای جرو کې اغلبت واچا الله کتا چې په پوهیږي کنه ډېر غټ خلک د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره ولاړ و ډېر غټ خلک د علی رضی الله عنہ سره ولاړ او علی رضی الله عنہ فرمایي زمونږ او د معاویه بارکه دی مونږ د دې آیت مستاق یو ونزعنا ما فی قلوبهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین جنت ته چیزی و د سینو نه به مونږ د غو باسو کینه او رونه به یو په تختونو به جنت کې ناسي مونږ چې جنت ته زو د اختلاف خبرې به زمونږ د زړه نه خدای وباسي یو ځای به ناس تاسو خبره پوهیږئ کنه پوهیږئ صحابه او داسې اختلاف اوس هم ملایانو د شر نام خدای وساته خدای هم د ملایانو د اختلاف الله تعالی دې تاسو موږ د علماو د بغض نه وساتي چې موږ ور سره وکړو دام ډیر آباد ده او چې هغه در سره وکړي نو دا ټول نه بیا ډیر آباد تاسو په خدای یقین وکړئ چې مولا در سره حسد شروع کو چې ته دا کوټه ورته د دلیلونو نه ډکه کی چې داغه د زړه نه درته ونه وځي مولا کې چې کم حسد ده تا په 1500 عوامو کې نشته عوام به احترام وکړي مولا دی والله کوي تاسو هم لګ ګولې دل کنه مولیان چې کم ده بس یو ځان شرمي او یو قام شرمي اور حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت چې نږدې شي د اسمان د کنارو لاندې با شرار خلق سو کی شریف علما وي ومنهم تخرج الفتنه وفيهم تعود فتنه به د دوی نه ومزي او دي کې به ورکم شي فتنه به دی پیدا کوي مليان تاسو یقین وکړئ چې د سیده کنه فتنه بس پیدا کوي فتنه او عوامونه یو دور کړی دا غوي منګه د چا پسې لاړ شو منګه خدای چاو منو او نوجوان نسل تاسو یقین په خدای او کې چټول به لارش یو د سیمولا ما ته نه دی معلوم په پښتنو کې چې هغه د دهریانو جواب وکي او کدا زمنګ د مولیان مور مخې لکړه په دې میډیا باندې او نت کې د دهریان چې کم دي دومره خلق به کافران کی چی ابا دا دلیل نه دی دا د باوته هغه خو عقلي دلیلونه غواړي تاسو یو مولا نه دا به سکه چې څومره مولیان پیژنئ وای د خدای په وجود راته یو 15 دلیلونه پیش یو 15 یو دهری راشي چې خدای نه مانی زه خدای نه مانم یو 15 دلیلونه راته پیش زمولا نه تاسو کې چې تاسو بس منګه په دې پنځبيره داسې ده وابی داسې ده بریلی داسې ده تبلیغیان داسې دي به دې خبرو پسې نښتي دته که نه ده وابی غریب هم پرې نه ښوده پنجپیره هم پرې نه ښوده دیوبندي هم پرې نه ښوده او دهلي له ټول بلا وهلي داسې ده که نه ده اصل شی پاتې دی اوس شریک دشمن را روان دی هغوی زموږ نه آینده نظرونه خراب کړو موږ برابر الیدین شته او نشته امین بزوره شته یا نشته دا خدا معمولی اختلافات دي د حدیثو کې تاسو به واورئ کنه دې کې خو لوی خلک دي د اختلاف چې موږ وایو رب الیدین سره مونځ نه کېږي امام بخاري مونځ نه کېده سه د امام احمد ابن حنبل مونځ نه کېده د امام شافعي مونځ نه کېده او دا مناظرین بیا وایي رب الیدین منسوخ دي اورېدلي دي تی د امام بخاري په منسوخ عمل کاو امام احمد ابن حنبل امام شافعي سے په منسوخ عمل کاو دا شي خبرې دي نو تاسو خبره پوه شئ نو د ایمان علامه د انصار سره محبت کول دي علامت الایمان علامه د ایمان آیت الایمان علامه د ایمان حب الانصار و آیت النفاق او د نفاق نه بغض الانصار د انصار سره بغض کول دي ځکه د انصار سره بغض د څه د وجې نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځای ورکړی دی او د مدد یې کړی نو دا در حقیقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض د نبی علیه السلام د انصارو سره ډېر محبت غزوه حنین وشوه د فتح مکې نه وروسته فتح مکه کې یو کار وشو چې مکه فتح شوه او د انصارو جنډه د عباده ابن صامت سره وه د سعد ابن عباده سره وه چا سره سعد ابن
نو قریش ولاړ دي. نبی اسلام خو د ماپه اعلان وکړ که نه، قریش ولاړ دي چې موږ سره به څه کېږي. نو سعد ابن عباده وایي الیوم یوم الملحمه، نن د جنگ ورځ د سرونه به درنه کټ کوو، وینې به تویو موږ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قریش ورغله چې ته خو زموږ د خاندان سړی او موږ نه غلطي شوې ده او تا موږ معاف کړي. او یو یثریبي سړی دی او هغه وایي چې الیوم یوم الملحمه، نن د جنگ ورځ د وینې به م تویو. نبی علیہ السلام ورته نه، الیوم یوم المرحمه، نن د شفقت ورځ د تاسو سره به شفقت کوو. نبی علیہ السلام سعد راوغوښته او جنډه یې ترې واخیسته، د زوی له یې ورکړه قیس ته چې دی لرې شه، بس د ده په ځای ته شوي. یو خو یې تنبیه ورکړه، مطلب سزا یې ورکړه، مش لرې که، خو بیخي نظر انداز هم نه که، بلکې د په ځای څوک ودراو، زوی یې ودراو چې خفه نه شي. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حرم شریف ته ننوتو، مسجد حرام ته، د کعبې په دروازه کې ولاړ دی او قریش د چار چاپېره دي دا مشران. نو قریش دغه دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو زما نه څه امید دی چې زه به تاسو سره څه کوم؟ نو قریش ورته وایي زمونږ تا نه داسې امید دی چې ته اخ کریم وابن اخ کریم، زمونږ معزز رور او زمونږ معزز وراره، داسې معامله به موږ سره کوي لکه روري چې د رور سره کوي او وراره د تره سره کوي. زمونږ تا نه دقه توقع ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته خطاب ټولو ته وکړو، لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، په تاسو څه ملامتیا نشته، زه خدای مو بخښه، ټول مې بخښلي، انتم الطلقات، تاسو ټول زمانه آزاد یې. ټول ایمان ډېرو ایمان راوړو، وایي څلور میاشتې تاسو اختیار دی که ایمان نه راوړئ م ګرځئ. ډېرو پکې ایمان راوړو، دې ته مؤلفة القلوب وایي. تاسو اورېدلي مؤلفة القلوب کنه؟ غزوه حنین وشوه، د طائف د ثقیف قبیلې سره بلا غنیمتونه، زرګونه اوښان، زرګونه ګډان او توري او زغرې او پیسې او وینځې دا ونیولی شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو حیثي مجاهدینو ته ورکړه، خو خمس خو پکې د رسول الله دی پنځمه، به دې نه به 1500 چیلۍ یو ته ورکړې، هلکه 200 پلانکي ته واخله، 300 ته واخله، 100 اوښان ته واخله. دا غټه خبره ده چې سړي ته وایي 100 مو ګاډي روان کا. دا دې قریشو ته ورکړي. نو هغوی زړونو کې ایمان مضبوط شي چې دا دنیا بادشاه نه دی، دنیا بادشاه دومره ورکړه نه کوي، دا پیغمبر دی، د دنیا حیثیت یې بلکل زړه کې نشته، ځکه دومره ورکړه کوي. صحیح شو. نو د انصارو کې بعضې یو نیم پکې و، نو خپلو کې ویلې چې وګوره وینې منګه ورکړي او د دې په وینو باندې زمونږ تورې سرې دي. او اوس نبی علیه السلام چې مکې ته راغی نو خپل خپلوانو له هر شی ورکوي او موږ له هېڅ هم رانه کړه. صحیح ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا خبر راوړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې انصار د پلانکي په خیمه کې ټول را جمع شئ، زه ته خبرې کوم، که ګورئ بل څوک به نه، صرف انصار به، ټول انصار یو ځای له را جمع شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی، لکه وایي بل څوک خو به نه، وایي پلانکی دی زمونږ خورایه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ابن اخت القوم منهم، خورایه د قوم د دوی سړی، ستاسو سړی دی، دیم غیر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چې ما ته را رسېدلي دي چې تاسو داسې ویلي دي. دا ورته نبی علیہ السلام ورته وایي چې زما ستاسو سره ډېر محبت دی، که چېرته ټول خلک په یوه طرف د غره رواني او انصار په بل طرف رواني، نو زه به په هغه طرف روان یم چې په کوم طرف انصار روان دي. او لولا الهجرة لکنت رجلا من الانصار، که هجرت نه ویم زه به د انصارو یو سړی وی، ځکه تاسو سره زما مینه ده. او بیا ورته وایي انصارو ستاسو دا نه ده خوښه
چې څوک زرګونه ګډي ویسي او سوونه اوښان ویسي او زرګونه دینارونه ویسي کورته او زرګونه درهمونه ویسي او تاسو محمد رسول الله ځان سره ویسئ، دا هم نه ده خوښه. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای ما د خوشحالۍ نه جړه نه ولیدلې، په دې ورځ مې ولیدله چې انصارو په چغو چغو وجړل. دا ویلې قربان زمونږ دا خوښه ده چې ته موږ سره لاړ شي، او دا به کم ناپوهه ویلي خیر دی بس معافي ورته وکړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انصارو سره محبت و، او د انصارو نوم دی ته کله انتخاب شو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی دعوت ورکړه چې راشه مدینې ته، مونږ به دې مدد کوو، دلته به د دین آزادانه خدمت شروع شي. لیلة العقبه کې دی ته د انصارو لقب ملاو شو، 12 قبیلې وې، 12 مشران پې مقرر کړل. سبا له به حدیث د عباده کې راشي. درود شریف اللهم صل علی